السلام علیکم. تاسو ته پته شته چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 15 رونه او 2 خويندې وي، خو دا ټول زمونږ د نبی رضاعي خويندې رونه او نسبي خويندې رونه زمونږ د نبی بالکل نو، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد صاحب د هغوی د پیدایش نه مخکې وفات شو او هغو بل واده نه و کړی، دقه یو واده و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي حضرت آمنه خاوند د وفات نه وروسته هم بل واده نه و کړی. د دې والد صاحب حضرت عبدالله او د مور بیبي دقه یو بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د نسب رونه زمونږ د پیغمبر نو، نه د پلار نه پیدا رونه خویندې او نه د مور نه پیدا خویندې رونه. ها البته د پیو شریک خویندې رونه وو. د پیو شریک خویندې رونو ته رضاعي خویندې رونه ویلی کېږي. یعنې ته د یو زنانه پی وسکې نو هغه زنانه د پیو د لاسه ستا مور شي او د هغې زنانه بچي هلکان ستا رونه شي او جینکۍ ستا خویندې شي. زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې مور حضرت آمنې بیبي نه وروسته د حضرت سویبه رضی الله عنها پیس کلو چې دا د ابو لهب آزاد کرده وینځه وه. نو د دې حضرت سویبه زوی حضرت مسروح دا زمونږ د پیغمبر اولنی رور دی او دی حضرت سویبه حضرت حمزه رضی الله عنه ته هم پی ورکړو. دا زمونږ د پیغمبر ترو په نسب کې او د حضرت سویبه د پیو د وجنه حضرت حمزه زمونږ د پیغمبر د پیو دویم رور دی. دی حضرت سویبه ابو سلمه رضی الله عنه ته هم پی ورکړو. دا زمونږ د پیغمبر د پیو دریم رور دی. ابو سلمه د حضرت سلمه رضی الله عنها خاونو او چې کله ابو سلمه وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلمه رضی الله عنها سره نکاح وکړو. دا زمونږ د نبی شپږمه بیبي ده په امهات المؤمنین کې ده. وس ابو سلمه رضی الله عنه زمونږ د پیغمبر خپل سکا د ترور زیو د دې ابو سلمه مور رسول الله صلی الله علیه وسلم د والد صاحب خپل خور وه. دویمه زنانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پیس کلو هغه حضرت حلیمه سعدیه وه چې دې تعلق د طایف سره و. حضرت حلیمه سعدیه خپل زوی عبدالله بن حارث نو چونکې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم له پی ورکړو د دې پیو د لاسه دا عبدالله ابن حارث زمونږ د نبی څلورم رضاعي رور دی. حضرت حلیمه دوه لوریانې وې، د یوې نه انیسا نومو، انیسا بنت الحارث او دویمې نه حذافه نومو. نو انیسا او حذافه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه د پیو شریک خویندې دي. انیسا په بعضې کتابونو کې د الف په پیش سره د نون په زبر سره اونیسا هم لیکلی شوی دی او حذافه بنت الحارث چې کوم وه د دې په تاریخ کې لقب مشهور دی شیما. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خور وه، په شین باندې زبر دی. اردو کې چې کوم شیما ویلی کېږي د هغې بله معنی ده او د شیما جدا معنی ده. حضرت حلیمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې ابو سفیان نومې هلک له پی ورکړو چې دا ابو سفیان د حارث بن عبدالمطلب زوی. دا حارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره دی، د حضرت عبدالله رورو. نو دا ابو سفیان زمونږ د نبی د تره زوی او حضرت حلیمه د پیو د لاسه دا ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي پنځم رور دی. تفصیل نه دا خبره پته ولګېده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبي خویندې رونه خو نه و، یعنې د پلار او د مور شریک. ها البته د دې زنانو په واسطه 15 رضاعي رونه او 2 رضاعي خویندې وې. رونه یې دا دي حضرت مسروح، حضرت حمزه، حضرت ابو سلمه، حضرت عبدالله، حضرت ابو سفیان بن حارث. یو خو د معاویه رضی الله عنه پلار دی ابو سفیان بن حرب، هغه بل ابو سفیان دی. او 2 رضاعي خویندې وې، یو انیسا او بل حذافه چې په شیما باندې مشهوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې مونږ د هغو رضاعي خویندې رونه هم یاد ساتو، په کار ده چې خپل بچو ته وښیو.